السلام علیکم ګرانو مینوالو، دا وخت موږ موجود یو په مانیار کې. دا وخت تاسو ګوره دا پیپ دلته کې کټ شوی دی. د دې د علاقې د خلکو دا وینا ده چې دلته کې دا پیپ کټ شوی ولې چې په دې ترکولو په منځ کې دلته کې یو ځای کې لیک دی، نو پبلیک هیلث والا راغلي دي او هغه دلته کې هغه لیک بند کړی نه دی. نو د دې وجې نه د لیک د ترکولو د خرابېدو د لاسه پبلیک هیلث والا رالل او هغې دغه ځای تاسو وکتو چې هغې باندې ټاپه لګولې، هغې مکمل بند کړی، سټاپ کړی دی. پکه ته د دې وینا ده چې دلته کې دنیا کورونه دي، هغو ته اوبه نشته. دې علاقې د خلکو سره به خبرې اترې کوو د ملګرو سره چې دې په دې عقله باندې څه وایي. دا تاسو ګورئ په دې ځای کې دا اوبه راوځي. دا تاسو ګورئ دا ځای یو خاص ناس هم دی. دا تاسو ګورئ دا مین جي ټي روډ دی، مین جي ټي روډ دی. په دې ځای کې دا کمزورۍ چې دې ځای کې ښکارېږي، په دغه ځای کې اوبه راوځي. په دې عقله به دې سره خبرې اترې کوو. دا زموږ سره ملګري ولاړ دي، راځئ زموږ سره. داود خان جی. داود خان صاحب څه مسله دلته کې؟ دلته کې دا پیپ دلته په دې روډ کې مات شوی دی جي. ښه. او نن 15مه ورځ ده، اوبه اړو سره ټکې راځي نه. یو نیم سل کورونه به یې جي. او مونږ دفتر ته پرون لاړو چې هغه وایي چې مونږ خو په دې کې دغه نشو کولی، تور پیپ یې راوړی او په دغه ځای کې پیپ کټ کړی دی او اوبه خلکو ته نشته او ډېر تکلیف دی. او ډېر خلک پکې بوډاګان دي او چا زامن مامن نشته او هغه اوبه نشي راوړی. مونږ دغه کوو چې وسره ته پیپ دغه کې او اوبه راته چالو کړي، دا به ډېر ښه. نن 15مه ورځ ده، اوبه بیخي نشته. 15مه ورځ ده جی. دلته دا پیپ مات شوی دی، نن 15مه ورځ ده. د اوبو ډېر سخت تکلیف دی. زموږ ګورنمنټ ته دا درخواست دی چې راشي او دا د دې باندې لږ پکې فوکس وکړي او دا برابر کړي. دې باندې عوام ته ډېر سخت تکلیف دی. دلته تقریبا ایوریج چې دی 150 کورونه دي او زیاتر چې دي په هغې کې ضعیف دي یا زیاتر کسان داسې دي چې هغه په سعودي عرب کې دي، دوبۍ کې دي، مسافر دي. زیاتر کورونو کې زنانه دي، هغو ته تکلیف دی. مونږ حکومت ته دا اپیل کوو چې راشي او دا حل کړي. زما خو نوم اسفندیار دی. د دې روډ د پاس زموږ هم کور دی، د دې کنکشن کې زموږ اوبه هم دي او دا تقریبا 15 ورځې وشوې چې دا روډ کې دا ځای چې دی نو کنکشن لیک شوی دی. نو دا اوبه د دې د لاسه بند کړي ویل اولو، اوس یې مکمل هغه کنکشن ولا کټ کړی دی. نه دا ترکول چې کېدل نو ولې په دې کې پبلیک هیلث والا وینا نه وشي په دې کې وایي چې NHA والا وایي چې موږ پیسې دې ته ورکړي دي، مخکې پیمنټ شوی دی او تاسو دا روډ نه چې دی دا پیپونه لري کې هم دغه والا چې دی نو نه دي لرکړي دا پیپونه. اوس د دې د لاسه چې دی نو دا شی بند شوی دی او تقریبا 15 ورځې دی روډ دواړه غاړو ته اوبو چې دي نو خلکو ته ډېر تکلیف دی. هغه ورته ویلي چې یاره موږ پسې کسان درلیږو دا برابر کړو، خو دا دی چې د پلاستیکي پیپ راوړي هغه لګوي نو هغه به سبا بیا ناکام وي. د روډ غاړه د ګاډي په ترکولو کې دننه لګي که نه له پاسه به وځي چل بګوي. اوس پې پته لګي چې یاره دې څه چل ورسره کوي، خو لکه هغه پلاستیک پیپ دا دی چې روډ غاړه اکثر به دا ګاډي ماډي ولاړي نو هغې د لاسه که بیا سبا مات شي بیا مشکلات دي. زموږ د اوبو زیات تکلیف دی او دا کنکشن چې بند شوی روزانه ځو په ګاډۍ کې په بوتلو اوبه راوړم. دا لاره د کلي مین لاره دا په دې باندې ټول ماشومان او زنانه راځي، مشران راځي. دا د تېرو شلو ورځو راځي بنده ده. دا ګاډۍ به کړنی نه پبلیک هیلث والا NHA والا و چې دې ته مونږ فنډینګ کړی دی. تاسو مهرباني وکړئ د دې روډ جوړېدو نه مخکې دا خپل پیپ سایډ ته کوي. هغه پبلیک هیلث والا به دې باندې ځان ننګاره کړی دی. اوس دا ګاډۍ کړنی ده هغو ځان به دې ننګاره کړی دی او هېڅ خبرې نه کوي. مطلب نو جوړ دي عوامو ته تکلیف دی اوبو ته بندې دي سیبا بل دا تاسو دې ویډیو وکړه دا کړه د کلي مین نه بده باندې مشران راځي، زنانه راځي، واړه په راځي او انتهایی تکلیف دی موږ ته سیبا. زموږ حکومت ته دا اپیل دی هغه مهرباني وکړي او د دې زر ته زر غور وکړي چې دې نه نور څه مزید نقصان جوړ نه شي. حاجي دا تاسو وکتل د دې مانیار دا صورتحال تاسو وکتو، دلته کې څونه تکلیفات دي، د خلکو خبر تاسو واورېدې. یقینا دلته کې په لاره باندې د ماشومانو د بزرګانو د تلو راتلو هم ډېره غټه مسله ده، ولې چې دلته یو ډېره غټه کندم ګڼستې ده. بل دلته کې دلته چې کوم په کته باندې کوم کورونه دي د هغې هغو ته د اوبو هم ډېر غټ تکلیف دی. تقریبا د دې وینا چې د 135 تقریبا کورونه دي هغو ته اوبه هم بندې دي. نن 15مه ورځ ده او دلته کې NHA والا و چې یاره موږ ته فنډینګ کړی ده دې ملګرو د وینا. نو موږ وایو چې یاره اعلی حکم دې په دې باندې نظرثاني وکړي او د دې مسلې زر ته زر چې کوم حل وباسي.